حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یو فرعون دا غپ زمانہ کیو فرعون دا مصر دا بادشاہ لقب باو او چه دا مصر کم بادشاہ با دا قبطیانو نو قبط یو قومو او دا غین با دا مصر بادشاہ نو ار یو تبے فرعون وی فرعون لقبو او دوی تقریبا 10,000 کالا یا یو 10,000 کالا دی حکومت کرے دی فرعونیان 3,000 سال 3,000 کالا دی حکومت کرے دی 3,000 کالا یو 10 خاندانونو 3,000 کالا حکومت کرے او چې دا کم د موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعونو دا د عیسیٰ علیہ السلام نه تقریبا 1,500 کالا مخکې تیر شوی 1,500 کالا مخکې دبا پا بنی اسرائیل ډیر ظلم کو بنی اسرائیل سوکو د یعقوب علیہ السلام اولاد کله چې یعقوب علیہ السلام سره د خپلو زامنو مصر ته راغی یوسف علیہ السلام له ملاقات نو دا په مصر کې آباد شو نو دا هغې کې څومره اولاد و هغې ته به بنو اسرائیل وی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقبو نو د قبطیانو په هغې ډېر ظلمونه کول قصه اوږده ده بیا به درته بل وخت وکړم خو موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لوی شوی مور صندوق کې اچولو تاسو ته قصه معلومه ده د فرعون په کور کې لوی شوی دی د شهزاده شکل ځکه د فرعون د خدای دعوه کړې و خلکو به د موسی علیہ السلام ډېر قدر کو ډېر عزت به یې کوه ځکه هغوی به وایي دا د فرعون لی پالک بچی دی دا څه ورته وایي متبنا په زویوالی چې چا نیولي دا د هغه بچی دی د هغه په محل کې لوی شوی نیازبینو او ذاتی الله د د پیغمبره فیصله کړې وه نو پیغمبر د عیبونو نه پاک هیڅ عیب پکې نو خوبصورت او خشته او وجود ښه برابر وجودو د پیغمبر وجود دا په امت کې خشته وجود یې نه ډېر اوږد یې نه ډېر لنډی وي نه ډېر غټ یې نه ډېر نری وي نارمل وجود چې څه ته ویلې کېږي خشته وجود مضبوط پهلوانۍ والا وجود ښکلی و حضرت موسیٰ علیہ السلام خشته او ښه مزیدار اعلی جسامت وجود یې لره طاقتمند بار بګرځېده چکرې به یې والې خلکو به یې قدر کو عزت به کو ولې ځکه دا زمونږ خدای فرعون ته به خدای وي دا زمونږ خدای په الک په بچي نیولی دی په زویوالی نیولی دی یو ځل روانو په مصر کې چکر و یو د فرعون قومي و یو د موسی علیہ السلام د بني اسرائیلو قومي و دواړه یو بل سره په جګړه موسی علیہ السلام ورغی هغه بل ته مطالبه وکړه هغه چې کوم بني اسرائیل هغې ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم کس دی خو د فرعون محل کې لوی شوی دی هغه په زویوالی نیولی دی او موسی علیہ السلام ته پته وه چې زه د قبطیانو د فرعون د قوم نه نیم زه د بني اسرائیلو د قوم نیم خو زه د فرعون په خاندان کې په قوم کې لوی شوی هغه د خپل خاندان بني اسرائیلي د موسی علیہ السلام نه مدد وغوښته ویې راشه زما مدد وکړه ځکه د فرعون د قوم والا به د موسی علیہ السلام په دې قوم ډېر بې ظلمونه کول دی به یې وهل چا به دې تپوس څه شو کول والته کول به الحمدلله دا به یې والته کول چا به یې تپوس څه شو کول د زمیندارۍ کارونه به یې پې ټول کول د لیبر او د دیاړي مارۍ کارونه به یې پې کول پیسې به یې کله ورکړې او کله نه د چوړیتوب کارونه به یې پې کول لختي مختي به یې پې صفا کول که پیسې به یې کله ورکړې او کله نه او چې هر څومره به د فرعون د قوم سړو د بني اسرائیل اوډه وال به تپوس به یې ترې نه شو کولی نه به پولیس والا اف آی آر کټ کو او نه به جج د دوی څه شکایت اورېد بس سب مظلومان و خادمان د غلامانو ژوند هغه آواز وکړه موسی علیہ السلام ته یې راشه دې سړي نه مې خلاص کړه ما وهي موسی علیہ السلام ورغېد لا ولې صلح کوله لکه مه کوئ خو هغه فرعوني ظلم کو په دې سړي باندې موسی علیہ السلام له غصه ورله چې زه درته وایم سم شه په قلار شه ولې پې ظلم کوې
لرګي پیوړی او که هر څه پیوړی خو ظلم ولې پې کوې؟ زه درته وایم په قلار شه ظلم مه کوه، خبره دې مني او ته زیاتې کې ظلم کې. خو د فرعون د قوم دا بني اسرائیلي ورته داسې ښکارېدل دا اسرائیلیان چې دا زموږ غلامان دي چې هر څه ورسره کوو موږ نه څوک تپوس نه شي کولی. هغه سړی موسی علیه السلام سره رانیغ شو چې ته ته منځه وځه. هغه وایي دا چېرته کیدی شي؟ هغه یو سوک ورکړه هغه فرعوني له د فرعون قوم والا له یو سوک یې سنګ ورکړه خو د موسی سوک و په ځای پرېوته او مردار شو مړ شو. موسی علیه السلام حیران دی چې خدای دا مې څه وکړل؟ ما خو وجه نه، ما خو ولا دب خو، ما خو ورته عقل خو، ما خو د مرګ په نیت باندې دله سوک نه دی ورکړی پروردګاره دا مې څه وکړل؟ اوس دا هېڅوک نه دي خبر، یو الله خبر دی، یو هغه خبر و چې دا کم مړ شو، یو دغه د بني اسرائیلو هلک خبر دی، بل چاته پته نه لګي. لیکن الله ته خو پته لګي. موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي. د صاحب په زړه کې الله ته ملامته شو چې یا الله دا مې څه وکړل؟ دا خو ما زیاتې وکړو، ما خو د مرګ په اراده نه دی والی، خو سړی ولګېد مړ شو. ما خو ته سوک استه په سوک خو عموما څوک نه مري، په سپېړه خو څوک نه مري، ما خو سپېړه ورکوله، ما خو ته سوک استه په سوک په موکه خو څوک نه مري. ما ته څه پته وه چې په یو موکه کې د مرګ دی، دا مې څه وکړل؟ نو چې اوس موسی علیه السلام الله ته سوال کوي نو په کوم صفت کوي؟ په رب سره. ما د قرآن شریف آیت درته وی ودخل المدینة على حین غفلة من اهلها. داسې وخت کې ښار کې ګرځېده چې خلک اودو لکه د غرمې وخت و. ووجد فيها رجلين يقتتلان، دو کسانو یو بل سره په جګړه لګیا دي. هذا من شیعته وهذا من عدوه، یوې د ډلې نه دی بل د فرعونیانو د قوم نه دی. واستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه، هغه وی راشه زما مدد د فرعون د دې ظالم نه مې خلاص کا. فوکزه موسی فقضى عليه. اوس موسی سوی هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، دا خو شیطان زه تیر واستم. دا دی وی چې شیطان تیر وستم، دا خپل عاجزي کوي. په حقیقت کې شیطان نه دی تیر وستی، هغه خو ادب ورکاو. ولکه یو سړی دی و هغه د خپل پلار په مخ کې وایي چې بابا ګناه نی خو پلار ته خپوي، ګناه نی خو پلار ته نه خپوي، یا معمولی غلطی به پلار ته خپوي نو دی پلار ته څه وایي؟ بابا زه ډېر مجرم یم ماما. دقه رنګې هر پیغمبر که ګناه نه وي کړې خو د الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي، که ګناه نه م کړي خو د الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي، که جرم یې نه وي کړی خو د الله په حضور کې ځان مجرم ګڼي. الله دا هر چا نه بالاتر ده. که مونږ الله ته محتاج یو، پیغمبران هم الله ته محتاج دي. که مونږ الله ته جاړو، پیغمبران هم الله ته جاړي. او که مونږ په دې یریږو چې الله هم ونه نیسي، پیغمبر هم دغسې یریږي چې الله ته زما مواخذه ونه کړي. نو او ته بیا څه وایي دلته اوس؟ قال ربي انی ظلمت نفسي. ګوره لفظ د رب استعمال. موسی علیہ السلام وی رب اے زما رب، ربی اے زما رب. څومره ښکلی لفظ دی، اے زما رب انی ظلمت نفسی، ما په ځان زیاتې کړې. حالانکه ادب یې ورکو. اوس ته یو سړي له ادب ورکې، د هغه مقصد او بل حربي مو سړی دار حرب والا اوس خبره نشته، او هغه ادب ورکو، هغه ظلم کو، ظالم ته به خامخا ادب ورکې او هغه پکې مرګ ونو. لیکن الله ته ځان مجرم حسابوي. مجرم نه دی خو د خپل عاجز اظهار کوي، د الله د لوی اظهار کوي. الله ته ځان مجرم حسابوي. نو څه وایي؟ ربي انی ظلمت نفسی فاغفر لی ما وبخا. فغفر له انه هو الغفور الرحیم. الله وی ما وبخ، ځکه مې معاف کړه چې د هغه نیت د قتل نو، اراده د قتل نه وه. کم سوک چې ورکو دا سوک د قتل دپاره نه دی، عمل هم د قتل نه دی. په سوک څوک مري، لکه چې څوک چاله سوک ورکي، په سوک خو څوک نه مري. نه نیت د قتل، نه اراده د قتل، نه عزم د قتل.
دې سړي پسې چې کومې خپې اوچتې کړي دي دا هم د قتل اراده نه وه او چې څوک یې ورکړی دی څوک څه په ټوپک په ګولۍ ویشتل نه دي څوک څه په ګاډي څوک وهل نه دي څوک څه په غټ کاڼي ویشتل نه دي څوک وضع عرفا شرعا عقلا د مرګ دپاره هم نه ده لیکن بیا هم د الله په دربار کې زموږ طالبان وایي حسنات الابرار سیئات المقربین ځان مجرم ګڼي ځکه وایي ما ظلم کړی ما زیاتې کړي ځان عاجزه ګڼي د پیغمبر معمولی خبره ده خلاف الاولا زموږ طالبان ورته وایي ناغوره خبره د پیغمبر د الله په دربار کې ډېره لویه خبره لویه خبره عام سړی چې جرم وکړي موږ وایو خیر دی خو که زموږ طالب وي او نږدې طالب وي جرم وکړي موږ له سخته غوسه راځي وړه غلطي وکړي موږ له سخته غوسه راځي ته زما نږدې طالب ما سره خوا کې ناست ته دا غلطي ولې کوې او که د دې نه غټ جرم عام سړی وکړي نو موږ وایو پروا نشته نو چې څومره نږدې وي څومره قریب وي هغه مرده باندې غوسه ډېره راځي هغه مرده باندې قار ډېر راځي نو پیغمبر یریږي که زه داسې کار هم وکړم چې هغه غوره نه دی هم الله په دې هم غوسه کېږي غوسه ډېره زیاته ورځي نو ځکه خپل عاجزي او د الله لویي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ما وبخا نو الله فورا وی غفر له ما وبخل انه هو الغفور الرحیم الله بخون کې دی چې الله ته ما وبخا الله بخون کې دی او ډېر مهربان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی ګناه وکړي او دی وی الله ما وبخا الله وی ما وبخا دوباره دا ګناه بیا وکړي وی الله ما وبخا بیا مې وکړه خدای الله بیا وبخا درې باره دا سړی دا ګناه بیا وکړي چې درې باره دا ګناه وکړي یا الله ما خو توبې وویستې خو بیا مې دا ګناه وکړه ربي انی اذنبت ذنبا ما خو بیا دا ګناه وکړه فاغفر لی ګوره رب لفظ استعمالی بیا به نه کوم بیا به نه کوم لومبي ځل هم وایي بیا به نه کوم ویږي په دویم ځل بیا وایي ما وبخه نه به کوم بیا وکړي بار بار وایي نه به کوم بیا وکړي نه به کوم بیا وکړي او بیا چې وایي نه به کوم یا خدای ما خو تا سره څو ځله وعده وکړه چې دا ګناه به نه کوم بیا مې وکړه الله ما وبخه زما رب څه وایي زما مهربان رب څه وایي العلم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب زما د بنده دا علم دی زما بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او ګناه بخي زما دې بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او هغه رب ګناه بخي بل څوک نه بخي غفرت له ولا ابالي زه بنده چې څه دې خوښی کوه ما بخلی وړو پروا مې نشته